أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون دين مخ آيات مباركة کی الله تبارک و تعالی د بعضی صفاتونو ذکر وشو او پاره کې په خاصو صفاتونو کې یو صفت چې د ټول مخلوق خالق الله رب العزت دی دا ټول مخلوق الله پیدا کړ دی دا صفت ذکر شو او بیا دا خبره ذکر شله چې الله برحق ذات دی اوس په دې یو آیت مبارکه کې یو قانون ذکر کیږي او هغه نه وروسته آیتونو مبارکو کې په شرک باندې رد ذکر کیږي او د مشرکین چې کوم معبودان دي معبودان باطله د هغه عجز او کمزوري ښکاره کیږي الله تبارک وتعالى قانون دی انسان متعلق دا دی چې الله رب العزت هر چاته د هدایت اسباب ورکړ دي چې کوم اسباب د هدایت دي نو هغه الله ټول ته یو شان ورکړ دي لکه د هدایت اسباب غوږونه دي سترګې دي جبه ده دل او دماغ دي د انسان په بدن کې نو چې کوم سړی اوریدونکی دی هغه مکلف دی لیدونکی دی هغه مکلف دی او جبه باندې وینا کوونکی دی مکلف دی دل او دماغ برابر دي نو دا مکلف دی یو سړی دی هغه دماغ کار نه کوي لیونی دی نو هغه مکلف هم نه دی دا رنګ نور د هدایت اسباب پکې نشته دی نو هغه سړی مکلف نه ګرځي ځکه چې د هدایت اسباب ورته نه دي حاصل او د هدایت په اسبابو کې لوی اسباب چې دي بیا کتاب دی او د نبوت بعثت چې الله رب العزت د انسان د هدایت لپاره کتاب لیږي قانون لیږي او الله نبی لیږي خلق ته د هدایت د حاصلولو لپاره نو کتاب چې راځي نو هغه عام خلق ته لپاره راځي هغه کې تخصیص نه چې دا د فلانو د لپاره دی او د فلانو د لپاره نه دی عام خلق ته لپاره نبی چې راځي نو نبی عام خلق ته لپاره دا څنګه چې دا د فلانی نبی دی او د فلانی نبی نه دی دا څنګه بلکې عام نو دا اسباب د هدایت الله رب العزت انسانانو له ورکړي اوس دغه اسباب د هدایت چې دي دا بعضی خلق صحیح استعمالي او بعضی خلق دا هدایت اسباب چې دي دا غلط استعمالي لکه د هدایت اسباب خو یو شان ورکړي شوي دي خو بعضی خلق د دینه فائدہ وانخلي او بعضی تر فائدہ واخلي لکه څنګه چې قرآن مجید کې بل ځکه الله فرمایي چې هاذا بیان للناس دا قرآن دا د خلقو د لپاره بیان دی د عام خلقو د لپاره هدى للناس د عام خلقو د لپاره دا هدایت دی خو یو ځکه فرمایي هدى للمتقین دا د پرهیزګارو د لپاره هدایت دی نو د پرهیزګارو د لپاره هدایت کې دلته مطلب دا دی چې د قرآن نه فائدہ پرهیزګار خلق اخلي متقیان خلق قرآن نه فائدہ اخلي او قرآن خپل په عقیده او په عمل کې راوړي حالانکه دا هدایت د ټولو لپاره یو شان دی بل دا چې دا اسباب چې الله ورکړ دي خلقو ته کتاب الله لګل دی نبی نو دا د ټولو لپاره خو بعضی تر فایده واخلي بعضی فایده نه اخلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغلی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت اعلان کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه ویلي چې زه ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی یا فلانی صحابي ته د نبوت اعلان کوم بلکې عام ویلو چې اے خلقو تاسو ټول د لپاره نبی ما قولوا لا اله الا الله تفلحون تاسو ټول تاسو لا اله الا الله وای کامیاب بشئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تخصیص نو کړي او مجلس ته بچ راتل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بومره تو کله کله ابو جهل بومره او عبد الله بن ابي بوم په مجلس کې ناستو خو فایده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واغسله ادا ابو جهل دا عبد الله بن ابي منافق دا بدغه سی واپس لاړ دوه فایده حاصل نکړه فایده به وانه غسله تر دې چې دوی ته دا خبره ښکاره شوې وه چې دا قرآن حق او سچ کتاب دی دا نبی حق او سچ دی الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
اهلی کتاب یهود نصارا چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور نبوت کې هغه وخت کې موجود وو نو هغه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې پیژنده چې دا حق او سچ پیغمبر دی لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني نو سړی چې خپل ځامن پیژني ځامن ترې نه خطا کیږي نو داسې دوی ته پته و چې دا نبی حق او سچ دی او چې تورات او انجیل کې کوم صفات دي هغه ټول صفات په دې نبی کې موجود دي لیکن چونکې ضد او عناد کو نو د ضد او د عناد په وجه باندې محروم پاتې شي نو بیا چې د هدایت اسباب الله انسان لور کې او څوک استعمالي څوک نه استعمالي نو دې کې بیا مختلف مراتب او درجات دي درجات او مراتب د هدایت د پاره څلور درجات دي په څلورمه درجه کې بیا الله رب العزت انسان ته استقامت نصیب کی او د انسان زړه کلک او مضبوط شي او د هر قسم قرباني ورکول ته تیاری کپه د باندې قسمه حالات راځي د په هغه حالاتو کې رستو کیږي نه او د الله د نبی په فرمان او د الله د کتاب په وینا باندې د خپل تن مندن ورکول ته تیاری لکه د صحابه زندگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله صحابه ته اعلان وکړو صحابه چې حق ولیدو حق قبول کو چې حق قبول کو نو بیا هغه ته د دنیا قربانیان ورکول هغه اس ګران سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي چې د 200 یا 300 کال د عمر بوډاو او د غلام د یو مالک نه په بل خرڅیده بل نه په بل خرڅیده د کې مدینه ته ورسیده لکه یو مالک ته یو ځای چې هغه په واغستونه هغه خپل کلی کې ساتي چې بل د بل ځای د کې د مدینه یو مالک ته ورسیده یو کس ته ورسیده او دوی د هغه سړي سره ملاقات شوی چې د کوم سړي عیسی علی السلام سره ملاقات شوی لکه گویا چې د عیسی علی السلام لیدون کې سره د ملاقات شوی دومره د عمر مدینه کې د په کجوري په بوټي کې او کجوري خپل مالک د پاره شکولې خو چې کله د پته ولګل چې نبی آخر زمان راغی مدینه ته هجرت وکړو نو فورا د کجوري هغه بوټي نه کوز شو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داغه په قدمونو کې کېناست او ماته کریمه وایه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دا د يهود لوی عالم او د تورات عالم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نبی آخر الزمان هجرت وکړو مدینه منوره ته د چراغي نو د چې ولید چې د کې خو صفات ټول موجود دي یو څو خبرو تاسو چې ته به مال د دې جواب راکای نو دا زبا عمرم چې ته حق او سچ پیغمبري ځکه چې د دې خبري جواب د نبی نه علاوه بل څوک نشي راکولای تاسو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو دوه درې تاسو نه وکړل تاسو دا مو کو چې کله دا بچی چې دا د مور پرنګزي او کله د پلار پرنګزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې جواب ورکړ چې کله د مور نطفه هغه طاقتور شي زورور شي نو بچي د مور هغه صفات اختیار کی کله د پلار نو د پلار صفات اختیار کی د جنتیانو خوراک بسي د مئی هغه کلیجه چې دا به د جنتیانو خوراکي اول خوراک تاسو نه وکړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تاسو جواب ورک چې جواب ورک نو دوی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا خو حق او سچ پیغمبر دی نو بیا هر قسم قرباني ورکول ته تیار او هغه متعلق الله رب العزت فرمایي چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې کله وی چې زموږ رب الله دی بیا په دې کلک شل مضبوط شل بیا هیڅ یو طاقت او قوت هغه دغه خبره او دغه عقیدین ورستو نکړي نو دا څلورمه درجه د هدایت ته چې هدایت په درجاتو کې انسان هغه مخې ته ځي نو دې درجه ته به ورسي چې د ایمان او په اسلام باندې دومره کلک او مضبوط شي د دنیا یو طاقت بوم د ایمان او د اسلام نه لري کول نشي نو دغه رنګ د گمراهۍ لپاره درجات دي څلور درجات دي د گمراهۍ لپاره اول هغه شک دي او ریب چې د شک دي قران راغی د قران کې شک کو چې آیا دا د الله کتاب دی او کنه دی دا به د الله کتاب دی او کنه نه وي د کې شک کو نو شک نه د دویمه درجه ته ورسید انکار د انکار کو چې دا د الله کتاب نه دی نعوذ بالله او د قران نه انکار نو چې انکار کې د کله خپل ژوندۍ او ژوند تیراو نورو حق والو سره بحث او مباحثات جنگ او جدل شروع قران خلاف دلایل
د الله د توحید خلاف دلایل د حق خلاف دلایل هغه پیش کول شروع کړل چې د حق خلاف دلایل دای پیش کول شروع کړل او په دې کې کلک او مضبوط شو نو بیا د پسلو باندې سلورمه درجه ده چې مهر جباریت ولګي اوس د ایمان نه محروم د اسلام نه او د هدایت نه محروم او په د باندې به مرګ چې راځي دا مرګ به د کفر په حالت کې راځي دا سلورمه درجه ده اولی درجه کې په د باندې مهر نه لګي په دویمه کې هم نه لګي په دریمه کې هم نه لګي دته مهلت ورکول کېږي خو چې کله د بالکل په ضد او په عینات کې کلک او مضبوطی او د اسلام خلاف سازشونه کوي او حق سره جګړه کوي او جنگيږي او جدل کوي نو بیا په د باندې مهر جباریت ولګي او داغه متعلق اولی سپاری کې ذکر دی ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم دا خلق چې الله د دوی په ژوند باندې مهر لګول دي د دوی په غوګونو د دوی په سترګو باندې پردي دي او دوی ایمان نه راوړي هدایت نه قبلي او د دې لپاره لوی عذاب دی نو دې آیت کې د هغه ذکر دی کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا دغه رنګي ستا د رب کلمه چې دا هغه ثابته شوې ده کلمه هغه د مهر جباریت ته ایمان نه محرومي د هدایت نه محرومي هغه کلمه علی الذین فسقوا په هغه کسانو چې هغه فاسقان دي فاسق عام طور سره نافرمان ته ویل کېږي چې کوم سړی په لوی ګناه کې مبتلا وي هغه ته فاسق ویل کېږي خو دلته د فاسق نه مراد د اسلام او د ایمان د حدودونو چې کوم سړی وتلی هغه فاسق مراد دي انهم لا یؤمنون د الله دا کلمه دا ثابته شوې ده چې دوی ایمان نه راوړي ځکه چې دو د ګمراهۍ هغه څلورمې درجې ته ورسېدل نو چې څلورمې درجې پورې دوی ایمان را نه وړو نو اوس دین وروستو ایمان نه دو راوړي او نه دو ته د ایمان د راوړلو توفیق ورکولی کېږي کذالک حقت کلمت ربک دغه رنګې ثابته شوې ده وینا ستا د رب کلمه ستا د رب علی الذین په هغه کسانو باندې فسقو چې دا فاسقان دي نافرمان دي د اسلام او د ایمان د حدودو نه دو وتل دي انهم کلمه څه ده چې یقینا دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي دا کلمه په دوی باندې ثابت شوې ده او دونه د ایمان توفیق سلب شوی دی اخیستل شوی دی